عشرة أبنية والقسمة تقتضي 12 قسما سقط منها فعل استثقالا. دینه مخکې دا ذکر کړل چې دغه اوزان چې کوم اصل دي دا په دوه قسمه باندې دي، صحیح دي او معتل دي. یا په هغه معتلو کې درته تقسیم وکړو، مثال دي، اجوف دي، ناقص دی، لفیف دی. اوس درته اوزان د ثلاثی مجرد خی، نو وی فرمایل چې وللاسم الثلاثی المجرد 10 ابنیه، د ثلاثی مجرد اوزان دا لستی. والقسمه تقتضي 12 قسما، او قیاس تقاضا کوي تقسیم پکار دے، دا تقسیم تقاضا کوي د 12 قسمونو. ځکه په دې وزن جوړولو کې د فی او د عین کلمې حرکت له اعتبار دی. لام کلمه محل د اعراب دی، اپ یو ځای نه پاتې کېږي، په یو حال نشي پاتې کېدی. لہذا د فا کلمې او د عین کلمې حرکت له اعتبار شو، او حرکتونه زمون په کلی کې 3 دي. خیال کې مرادي فا باندې بیا فتحی یا بزمی یا بکسری، او په عین باندې با هم دغه رنګ فتحه زمه کسره، او یو به پکې سکون راځي، او په فا سکون نشي راتلی. نو کتا خلاصة الحساب ویلی، نو د فا کلمې 3 حالتونه به ضرب کې، د عین کلمې په 4 حالتونو کې، نو 3 4 12 12 صورتونه 12 قسمونه به ترې راوځي. خلک مراد اوس موجود لس دي، هلکه دا 12 څنګه راوځي؟ داسې راوځي چې فا کلمه مفتوحه والی، نو عین کلمه بو سره مفتوحه، مضمومه، مکسوره، ساکنه. ضرور دا شو. بیا فا کلمه مکسوره والی، نو عین کلمه بو سره مکسوره، مفتوحه، مضمومه، ساکنه. سلور او سلور اتر. او بیا چې فا کلمه مضمومه والی، نو عین کلمه بو سره مضموم، مفتوح، مکسور او ساکن والی. سلور دا شو. نو اتاو سلور سو ډوډۍ شوې؟ 12 شوې. وګوره ورته اوس موجود لس دی، هغه 2 چا وخوړي. خیال کې مرادي؟ نو هغې ته اشاره وکړه، ستا په دغه کتاب کې په دې متن کې اشاره وکړه چې فعل استثقالا. والقسمة تقتضي 12 قسما، تقسیم په اعتبار د عقل باندې تقاضا کوي د 12 قسمونو. سقط منها فعل استثقالا، دا 2 قسمونه، دا 2 وزنونه، دا تینا چې کوم دی ساقط کړی شو د وجې د ثقیل ګڼلونه. یو فعل وزن دی چې په فا ضمه راشي او په عین باندې کسره راشي،
نو فعیل وزن به دې نه جوړ شي. دویم وزن د دې بالعکس شو چې په فا کسره راشي او په عین ضمه راشي فعول وزن دا تېنه ساقط شو. ولې ساقط شو؟ وجه وي استثقل استثقالا دا ثقیل وګڼلی شو. نو د وجې د ثقل نه د دې نه چې کومه دی دا دوه وزنونه لرې شو نو لس پاتې شو. بیا خو پکې څه ګرانه خبره نشته. هغه لس اوزان نو ملا رانیغ شو اعتراض یې وکړ وی خدای دې خواره مه کړه ته ویل چې د لس اوزان پاتې شو. او فعل او فعول وزن په ضمې د فا او په کسرې د عین او په کسرې د فا او په ضمې د عین دا اوزان دا نشته په کلام د عربو کې. نو وی زه به درته ټکې وښیم دا موجود دی. نو د هغې جواب یې وکړ فعل موجود دی او فعل موجود دی. نو مولا د هغې جواب کوي وجعلت دؤل منقولا دا دؤل لفظ چې راغلی دی دا فعل وزن دی او دؤل چې کوم دی دا د مولا نوم دی. دؤل دا د مولا نوم دی. ابو الاسود دولی دؤل د قبیلې نوم دی او قبیله د سړي په نوم باندې مشهورېږي. څومره چې قبایل دي که نه د قبیلو دا نومونه دي نو دا باقاعده طور باندې د سړي په نومونو باندې دا د دوی نیکه وي دا د دوی ور نیکه وي چېرته لرې خاندان کې مخکې څوک تېر شوی نو هاشم نو هاشمو ورته وایي خیال کې مراله او عبد مناف ورته وایي او خټک ورته وایي او ملیزه ورته وایي د ملی ابی اولاد. ملیزه چا ملی ابی اولادي زما دا بیماري ده چې تاریخ ته پکې کله لاړ شم نو ما ته وایې چې ملا دیني غلارې زه راشه خپلې پامه کېږه خبره پوه شوې لکه چې دا خو بیا بل طرف ته سړی لاړ شي. اوس که د خټک شروع کړم نو شی به ناشنا بل شاني شي. که مومن مې راته شروع کړم بیا خو راشه کوي ګور مطلب پوه شوې. دا تاریخونه تاریخونو کې شته بل ځای کې نه دي. دا موږ د حضرت خېټې نه وایو تاریخونو کې شته خو دا خبره دا ده چې وخت به تېرېږي. نو دوئل دا که چرتې ته مستعمله نو د اله یدعلونه خپلې خبرې لرازم خفه کېږم دعل یدعلو تعلا مشی یقارب فیه الخطا داسې تلل چې قدمونه پکې سړی داسې واړه واړه وي دا په کینچ کینچ روان دي په کینچ کینچ باندې روان دي. خبره پوه شوې باید سړی داسې ډېر د مشروطۍ نه لږ په دغه چیزونه چې کوږ ګوندې وځي او داسې واړه واړه قدمونه اخلي تکبرا د تکبر په وجه باندې واړه واړه قدمونه اخلي. دغې ملا ته دوئل ویلی کېږي. دا دوئل خو هلکه فعل وزن دی او دا خو ماضي مجهوله ده ماضي نو د ملا لپاره نوم ګرځېدلی دی. نو یوه خبره دا شوه چې دا په اصل کې ابتداءً په کلام د عربو کې په اسماو کې نه دی موجود دا را نقل کړی شوی دی د ماضي مجهولې نه بیا د چا لپاره نوم ګرځېدلی دی بیا چا لپاره نوم ګرځېدلی دی. او دا په کلام د عربو کې ډېر دی چې افعال خلکو راغستي دي او د چا دپاره نومونه ګرځولي. تعبت شرن تعبت شرن نو تعبت شرن دا خو پوره جمله ده. تعبت په ترخ کې نیولی دی ملا شرن شر لره نو په ترخ کې شر یعنې ډېر شریر دی نو تعبت شرن نومې ورله کېښودل. نو دغه رنګې دوئل د ده قدمونه واړه واړه د ابوالاسود دوولي د ده نیکه دی. ابوالاسود نه دی ابوالاسود خو وروستو تېر شوی دی د حضرت علي کرم الله وجهه په زمانه کې خو د ده چې کوم نیکه و دی چې د کومې قبیلې سره تعلق لرم نو د هغه نوم دوئلو. نو دا دوئل ابتداءً په اسماو کې نشته چې فا کلمه پکې مضمون ده او عین کلمه پکې مکسور ده بلکې دا د
فعل نه اسم ترا نقل کړی شوی دی د مناسبت د معنا په بنا باندې. خبر په خیال کې راشي. نو د دې وجه مختصر ټکی دی وی وجعل الدؤل منقولا، دا دؤل دارا نقل کړی شوی دی د فعل نه اسم ته. والحبوک ان ثبتا فعلى تداخل اللغتين في حرفي الكلمة. والحبوک بیا اعتراض وکړو، ویته وی چې داسې اسم چې هغې کې فا کلمه مکسوره وي او عین کلمه پکې مضمومه وي، دا په کلام د عربو کې نه وي. نو دلته خو راغلی دی حبوک نه دی راغلی، دا فعل وزن دی، نو دا خو موجود دی په کلام د عربو کې. د هغې جواب یې وکړ ان ثبته، اول خو نه دی ثابت، که چېرته ثابت شي ان ثبته، ځکه په دې کې اصل وزن دی حبوک او یا حبک. یا حبوک دی په ضمتینو باندې او حبوک فعل وزن دا په ضمتینو باندې شته په کلام د عربو کې، لکه عنق. او حبک په کسرتینو باندې شته دی په کلام د عربو کې، لکه ابل. نو ابل او عنق دا شته. نو چې شته دی نو دا په دې حبوک کې دوه تلفظ دي، یو دی حبوک په ضمتینو، بل دی حبک. یو دی حبوک بل دی حبک، دواړه مستعمل دي. یو معنا یې د دواړو لارې ته ویلی کېږي. د غرونو په لمنو کې، په سنګریزو کې، یا په د شګو په میدان کې چې خلک تللی راغلي او د لارې نښه جوړه شوي، هغې لارې ته ویلی کېږي. پکډنډي اردو کې ته څه پکډنډي مطلب باندې پوه شوې، هغه د پیادهګانو لار هغې ته ویلی کېږي. بهرحال موږ یې څه کوو، دی وایي چې حبوک نشته، اکه بالفرض دا ثابت شي نو فعلا تداخل اللغتين، دا بنا دی په تداخل د لغتینو باندې فی حرفی الکلمه، په یو دو حرفونو د کلمې کې. یو تداخل د لغتینو دی په حرفونو د کلمې کې، او یو تداخل د لغتینو دی په کلمتینو کې. په حرفونو کې نه دی، په کلمتینو کې نه. هغه تعالی رستو را روان دی د افعالو په اقسامو کې. په مطلب باندې پوه شئ. دلته تداخل د لغتینو دی په دو حرفو د کلمې کې. هغه دا دی چې حبوک دا خو مستعملو او حبک دا هم مستعملو. نو چاته یو جاهل ملا ولګېد، هغه وایي چې هلکه حبوک جایز دی او حبک هم جایز دی. نو راشه تداخل پکې وکړه، دا فا کلمه مکسوره ووایه او دا عین کلمه مضمومه ووایه. نو د حبوک او د حبک په ځای باندې حبوک ووایه چې حبک جایز دی، حبوک جایز دی، نو دا حبوک دی هم جایز شي. دا تداخل ولی راځي؟ تداخل ولی راځي؟ وایي دا د نسیان او د هیر او د غفلت د وجې نه راځي. دا دروغجنه خبره ده. څه وجې نه راځي؟ د نسیان او د غفلت نه راځي، او دا خبره غلطه ده. تداخل د وجې د جهالت نه راځي. تداخل د وجې د جهالت نه راځي. وایي دا داسې چالو شو، دا چې څوک وایي چې د نسیان یا د غفلت دا د دې وجې نه راځي، نو هغه وایي دې ملا په دې فا کلمه باندې کسره ووي، په فا کلمه کسره ووي. ما ته ګوره خیال کې مراله دا چې څوک نه ګوري نو هغه ته وایم خیال کې راځي. په دې فا کلمه کسره ووي، نو بیا ته هیرو چې په فا کلمه ما کسره ویلې که ضمه مې ویلې ده، ځکه دی پروس کال ویلې وه. په دې فا کلمې کسره پروس کال ویلې وه. نو یو منځ کې چې یو کال تیر شي، خو لوی اختره وړوکی اختر هم پکې راغلی. خبره پوه شوې؟ نو بیا خو چې کوم دی نو مونږ خو دې ته نه ټینګېږو چې کلام الليل یمحوه النهار.
رات گئی بات گئی نو بیا به دې ته سټینګ شو چې کال پکې تیر شي. نو په فا کلمې کسره ویل نو بیا تیر چې ما کسره ویلې وه که زمه ویلې وه نو په دې عین کلمې او سره زمه وویله د فا کلمه کسره تېره وه نو هغه تې بل چا واورېده نو حبوک یې ووي نو چې حبوک چا واورېده اوس دا لفظ و دروغجن دا لفظ و غلط تلفظ د دو غیر صحیح خو دې خو واورېد جاهلانو چې جاهلانو واورېد لسو کسانو هغه لسو هر یو کس لسو ته ووي هغوی بیا لسو ته ووي نو چې خبره رښتیا وله راتله دروغ وکړی وران کړی زموږ په دې خبره پوهېږئ انکو خو نه یم که نه مقصد مې دا دی چې وایي دا بنا دی په غفلت او په نسیان د متکلم باندې نو زه وایم دا ټکی غلط دی چې څوک دا دلیل وایي چې دا حبوک دا په نسیان باندې بنا دی تداخل د لغتینو په نسیان او په غفلت بنا دی نو دا خو داسې نه ده که دا خو ته لګیا په مخه تلفظ کې که نه دا خو مونږ کله کله د عبارت کې ودرېږو هغه صرف د دې عبارت د دې ملا ځان ته د متوجه کول دپاره اوس موږ مخکې وویل والقسمة تقتضي 12 داسې وایو که نه وایو نو اوس داسې عبارت خو ویل نه دي پکار عبارت داسې ویل پکار دي والقسمة تقتضي 12 قسما نو موږ پکې حمزه بیا راښکاره کړو دا یو ټکی صرف دې دپاره وایو چې دا ملا متوجه شي خو داسې خو به نه کې چې په حبوک کې به وې او بیا به پکې یو ګنټه سوالې د چیو نه پس به چې کم دی او د چورو د خوراک نه پس به ووایو بو خیال کې راغله او بیا په آخر کې به وایي کاپ لکه دی اوس ساکن دی نو هغې پسې څوک تلفظ نه شي دې څوک کوي دا کېدی شي دا خبره ممکنه ده نه ده ممکنه که نه خدای دې پس خالې خیمه ورکړه څوک په مکتب کې به د علم بحث کېږي طالبان به نکتهداني زه به نه یم خبره پوه شي موجود به دا ځمکه اسماني زه به نه یم او نور سپوږمۍ به درخشاني زه به نه یم او په مکتب کې به د علم بحث کېږي طالبان به نکتهداني زه به نه یم او مجلسونه به جوړېږي د نیازمنو مهربانه به یاراني زه به نه یم خبره باندې پوه شئ او ګناهونه به سیزي د روژهدارو دغه دی ګناهونه به سیزي د روژهدارو ښه به میاشته د رمضاني زه به نه یم په مطلب باندې پوه شئ نو داسې خبره چې په مکتب کې به د علم بحث کېږي طالبان به نکتهداري په نکتو به پوهېږي خو زه به نه یم زه به دا به واورئ یو ورځ دا به یو ورځ یې واورئ چې ملا خو داسې ویلي وو هغه دی اوس چې کومه دی ثواب دارین حاصل کوي ثواب دارین حاصل کوي نو عرض مې درته دا وکړو چې وایي دا بنا دی په تداخل د لغتینو او دا تداخل د لغتینو دا د وجې د غفلت او د نسیان نه راځي زه وایم دا غلطه ده دا د وجې د جهالت نه راځي دا ملا پوه نه دی غریب دی وایي چې حبوب په ضمتینو جایز دی او حبیب په کسرتینو جایز دی نو حبوک دیم پکې جایز شي که نه په حی خو کسره جایز وه که نه په یو زمانه کې او په بې باندې ضمه جایز وه یوه زمانه کې نو داسې دیم شي که نه خو دی پوهېږي نه نو چې نه پوهېږي نو هغه نورو خلکو ته خور شه نو بیا اخر کې ورته ټکې وي فعلا تداخل اللغتین بنا دی په تداخل د لغتینو باندې فی حرفی الکلمت په دوو حرفونو د کلمې کې تداخل راغی په دوو حرفونو کې یو فا کلمه ده یو عین کلمه ده په مطلب پوه شوې او یو تداخل د لغتینو وي په کلمتینو کې هغه په باب کې راځي یو باب قیاس دی په ضربه باندې یو باب قیاس دی په سمیعه باندې یو باب قیاس دی په نسوره باندې یو باب قیاس دی په سمیعه باندې لا خو ټیک ده که نه ځکه چې په سمیعه کوم باب قیاسي کوم لفظ قیاسي انتقال د کسرې نه فتحې ته دی کوم چې په نسوره قیاسي انتقال د فتحې نه ضمې ته دی څوک ولګېدوي هلکه
چې په دې لفظ کې یو لفظ کله په دوه بابونو قیاسي کنه، په دریو قیاسي کنه. مونږ وایو کنه چې دا لکه په ضربم قیاس دی، په سمعم قیاس دی، په نسورم قیاس دی. نو چې چا وویل چې هلکه هر کله داسې شوه، نو راشه دا ماضي مکسور العین راواله او دا مضارع مضموم العین راواله. لکه په کلام د عربو کې په یو بل باب کې مستعمل دي، نو ماضي مکسور العین او مضارع به مضموم العین شي. دا تداخل په کلمتینو کې شو. تداخل په چا کې شو؟ په کلمتینو کې شو. ځکه چې ماضي یوه کلمه ده او مضارع بله کلمه ده. دا روان دي. ته به وایې چې ذوق خو زما ښه دی که نه، خو زما ذوق هم بد نه دی. خیال کې م راځي؟ خو په دې کتاب کې دا ټکي روان دي، کتاب کې ټکي روان دي. پوه شوې؟ ولحبک ان ثبت فعلى تداخل اللغتين في حرفي الكلمة. او دا حبک ثابت شي دا بنا دی په تداخل د لغتینو باندې په دوو حرفونو د کلمې کې. وهي او دغه لس اوزان د ثلاثي مجردو فلس اولنی وزن فعل دی، فلس فعل وزن دی، فعل فلس سقیمه کې ټکی په اول کې راوړی دی. فلس پیسه روپۍ مال ته ویلی کېږي که نه، روح پی روپۍ څه شی دا په اصل کې روح پی. لکه څنګه چې په پیو باندې تر و تازه کېږي، نو چې دلته کې عجیب کوم ځای کې جوړ کړی د کاپر زړه سره جوخت عجیب جوړ کړی چې روپۍ پکې پرتې او بعضې خلکو پکې دنم جیب کړی که نه، باز دی خو زړه سره نږدې. نو روح پی شو که نه شو په خبره باندې پوه شوې. بهر حال فلس فعل وزن دی. فلوس جمع راځي اینا په فتحې د فا او په سکون د عین باندې، په فتحې د فا او په سکون فعل وزن دی. کتف فرس اس ته ویلی کېږي، وایي بېزړه کېږه باندې په اس به سورېږي جنګ له باندې. فرس فعل وزن دی په فتحتینو باندې. کتف فاعل وزن دی په فتحې د فا او په کسرې د عین باندې. موضوع به کې دا ټکي موږ وایو ښه، که دلته خو کاف دی او دلته خو تی ده. کتف فاعل وزن دی په فتحې د فا او په کسرې د عین باندې. دی اوږې ته وایي څه ده؟ اوږې ته. عضد فاعل په وزن باندې په فتحې د فا او په ضمې د عین باندې. عضد د مټ ته ویلی کېږي، څنګل ته. خبره باندې پوه شوې؟ ساعد حبر فعل په وزن باندې. حبر په فتحې په کسرې د فی او په سکون د عین باندې. حبر غټ عالم ته وایي او ډېر هوښیار سړي ته هم ویلی کېږي. غټ عالم ته هم وایي او ډېر هوښیار سړي ته هم ویلی کېږي. عنب فعل په کسرې د فا او په فتحې د عین باندې. عنب فعل وزن دی. عنب فعل وزن دی. انګور ابل فعل په وزن باندې په کسرتینو باندې، یعنی په کسرې د فا او د عین باندې. ابل اوښ ته ویلی کېږي. قفل فعل وزن دی په ضمې د فا او په سکون د عین باندې. قفل درندې ته ویلی کېږي. څه ته؟ تاله ورته څوک وایي، درنده ورته څوک وایي او قلف ورته څوک وایي. ټیک ده که نه؟ او مونږ ورته جرنده وایو. څه وایو؟ جرنده. تا ته داسې ټکي معلوم دي چې د هغې زور زیر حرکات سکنات یو شان دي او تلفظ یې لږ جدای او معنا یې جدای. معلومې ده؟ جرنده ته حرکات سکنات دي. اوږه هغه ملا دی او اوږه خیال کړئ فرق یې پوه شوې. داسې ټکي ډېر دي ښه، داسې ټکي ډېر دي. ستا مې ورته خیال که اوس ځان له بیا لټې پوه شې. مونږ خو هسې چې کپتین هغه د مچو ګډ ډکې ولو بیا دې تښتو
خیال کې راځي کنه مې طالبان دا لګوري چې دا لا به کوم ځای کې بوس دا به کوم ځای را بیا لا کوم بل ټکی به څنګه خیال کې راځي سورادون بل ټکی سره سورادون پسواد سره پسواد سره دا په ضمې د فا باندې او په فتحې د عین باندې سورادون فعالون په وزن باندې دا خبارا پیجنی اے سورادون ویلیکی کی شکری تا کیا تا ہوئی اس شکرے وطا سے پیجنے پاک پروردگار شکرے نا پا دی ماخام کی کل کل روزی دا سی دا کوتاری پا اندازہ خسنا دا سر غٹ تے ساری غٹ تے دا مخو کے لگا کونٹی دا او چر 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 تیز آواز کئی ماخام کی گونگے جدا سے لگوی ہو اگا دا شپی پا مینس کے روزی او اگا تونه مرغی دا اگا دا کارغا ٹاپو سمرا مرغی دا او دا وڑا مرغی دا دا کوتاری کورکوڑی نا لگا شانتی غٹا او ساری غٹ دے او مخی مخو دسی پلنگ مخی دے ایتا شکرے ویلے کی گی غیبو باینی مان راولا اس شکرے ما سالا شکانی چیزی راولم چی دا دے خمانامی در تاو خودلا او نور یارا اخواز زیموار نیمانو چی تی نپی جدی کنا چیزو تا تنیما ٹانگو راولا او تا پٹول بازار کی گرزی و ٹانگو پیدا نکی لکه پیجنینا ټانګو نه دا نشي پیدا کولی خو پیجنینا بس خبره خلاصه ده چې ته ټانګو نه پیجنی ټیپر راوړه نو هغه د دې وجدا شکری ته ویل کېږي او اخو ایمان ٹھیک ده خو شکری ته وای معنا ځان سره یاد او ساته چې وای شکری ته او کچرته په دې بازارونو کې د دې مرغو هغه چاټ خرڅيږي پوسټر باندې په کاغذ باندې دا مرغۍ لیکلي جوړې کړي نو که هغه چا راوړ دا غلطي مو وکړه او هغې کې چېرته و ځکه چې یو کال یې چا راوړ یو 10 کاله مخکې خبره ده چا راوړ نو ما ورته دا پکې شکرې دی اوس ته په انکو کې ولیکه شکرې وہی سے مطلب باندې بہر حال سورد ورته ویل کیږي ښا فعال وزن دی عنقن دا لسم وزن دی عنقن په ضمتینو باندې په فات ضمې د فا او په ضمې د عین باندې عنقن فعل وزن دی لسوزان برابر شو وقد يرد بعض الى بعض انداز دې سره متعلق خبره کوي کله کله رد کول شي بعضو ته یعنی دا حرکات د دې بدلول را بدلول شي دا د پاره د ضرورت شعري یا د پاره چې کومه دا کلام کې د سجعي او د مقفع او مسجع کلام لیکي نو کله کله پاره کې ته عنق نشوي عنق پکې وي عنق خبره باندې پوښوي قفل نشوي قفل پکې وي نو کو قد يرد کله کله رد کول شي بعض اوزان الى بعض نور بعضو تا ففاعل نو فاعل وزن چه پا فتحی دفا او پا کسری دا عین بانی رین مما دا حقا کلماتونا ثانیه حرف حلق چه دویم حرف حلقی دویم حرف حلقی کافاخیز لکا فاخیزون شو یجوز فیه فخزون فیخیزون دو لغتا یو اصل او دری سالم اصل دے فاخیزون فاعل وزن دے پا دے که دا جائز دی چه کچرت دویم حرف حلقو نو فخزون پا که جائز شب پا سکون دا عین کریمی بانی فخزون پا که جائز شب چه آغا کسرا دا عین کریمی مرقبل تنقل کی دا عین مساکن نو فخزون شب او فیخیزون دا دی عین کریمی دا کسری دا مناسبت پا بنا پا فی کریمی بانی هم کسر راشی نو فیخیزون پا کیوئی نو دی فاخیزون تا با اصل دا یو وزن او دی دریو
فخذ 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 دیتا با فرع دا ځان سره لږ بنیاد ساته یو اصل درې فرع خو دا فرع به مجموعت غونډارې به ترې جوړ کړي څه به جوړ کړي غونډارې به ترې جوړ کړي د مناطقو په اصطلاح کې هیئت اجتماعي به والي هیئت اجتماعي به والي مطلب پوه شوې هغه یو ملا چې هله دوه انډې راوړي مولیان دریو وی چې دا په خپل منځ کې تقسیم کړي مناطقو چې منطقیانو وی دا یو به د یو شي بله به د بل شي هیئت اجتماعي به د بل شي د دوه هیئت اجتماعي به د بل شي نو هغه یو ټاکواله بل ټاکواله هیئت اجتماعي او په هیئت انفرادي کې بدل شو خیال کې مرادي نو هیئت اجتماعي فرع یو او اصل یو او فرع د فرع لاندې او بیا افرادي د فرع لاندې به چې کوم دی انواعي د فرع لاندې به جزئیات وي خو دا فرع دا به په یو باندې حساب کې یو اصل یو فرع یو اصل یو فرع په خبره باندې پوه شوې ښه وکذلک الفعل دارنګې فعل هم دی چې هغه د فاعل په وزن باندې وي نو ته پکې سکون راوستی شي که شاهده لکه شاهده دا طردن للباب راوړی بیان روان دی د اسماو په فاعلون کې چې فاعلون د اسم وزن دی نو په دې کې ته چې کوم دی فاعل فعل او فعل ویلی شي نو بنا د اسم کو په تخفیف باندې ده نو چې کله فعل په دې طریقه راشي چې دویم که حرف حلقي او د فاعل په وزن باندې لکه شاهده نو دی کې خو په طریقې اولا سره په کار ده چې شاهده او شهده او شهده دا پکې ویلی شي لکه عین کلمه دلته کې حاله او په فخذن کې حاله او دا دواړه حروف حلقیه دي ونحو کتف او مثل د کتف یجوز فيه کتف و کتف جایز دی په دې کې کتف و کتف دا کتف او فخذن خو یو شانتی وزن دی دا فاعل وزن دی هغه فاعل وزن دی هغې کې درې فرعي راوستې او دلته دوه راوستې وایي ځکه چې په دې کې حرف حلق نشته حرف حلق چې په کومه کلمه کې راشي هغه نسبتا د بلې نه ثقیله وي نسبتا د هغه بلې نه ثقیله نو هغې کې د زیاتو اوزانو د زیاتو فروعو چې کوم دی احتمال او اعتبار وکړه کتف فاعل يجوز فيه كتف وكتف كتف بقي جائز ده كتف ونحو عضد مثل ده عضد مثل ده عضد فتحي ده فاباني او بزمي ده عين باني يجوز فيه عضد فليك عضد جائز ده فقط عضد يو بقي جائز ده فدلتم اصل يوش او فرع يو راغلا د فرع افراد زیات نشته په فخذن کې د فرع افراد درې په کتفن کې د فرع افراد دوه او په عضدن کې د فرع افراد یو دی افراد نه دي فرد دی افراد نه دي فرد دی عضد فعل په سکون د زواد باندې ولې لکه یو پکې حرف حلق دی او بل پکې چې کوم دی ضاد دی او ضاد چې کوم دی د حروف مستعلیه او مطبقه ولدي او دا په مقابله د نور حروفو کې ادا کولو کې دا لږ شان دی ګران دی دغه چل دی چې خلک پې څوک یو بل پې کفر ته ورسو یو بل پې کفر ته ورسو وایي زوادیان کافر دي دوادیان وایي او دوه زوادیان وایي چې دوادیان کافر دي چا چې ویله دوالین نو کافر شو چا چې ویله زوالین دا هم کافر شو خبره باندې پوه شوې مولیان د یو بل سره نښتي وو وی ته کافری بل وی ته کافری بل سړی او ته هغه ځای کې ناست و اورېدی وی شکر دی خدایه زه مسلمان پاتې شوم چا ورته یې ولې وی ما مونځ د سره کړی نه مې دوالین ویلی نه مې سوالین ویلی دوی ټول عمر مونځونه وکړه کافر شو او زه مسلمان پاتې شوم تاسو خیال ته راغله خبره پخوا په دې ډېرې جګړې وې اوس خو خبره ښه شوله د جګړو په موږ تېر شوی دی وایي زوادیانو هم ته کافر وي هم به دوادیانو ته کافر
دا ټاپې وې چې لګولې به مو بهرحال مونږ یې څه کوو خیال کې مو راځي نو دا خبره پکې راغله ونحو دې کې عضد کې زواد راغلی او دا زواد چې کومه دی حروف مطبقه او مستعلیه او مطبقهونه دي نو د نورو حروفو په نسبت سره د دې ادا کول مشکل دي ونحو عنق يجوز فيه عنق او مثل د عنق په دې کې عنق په دې کې هم دغه خبره شوه چې قاف پکې راغی او عین حرف حلق پکې په ابتدا کې راغی نو د دې اصل خو یو د ټولو دی خو د فرع افرادی هم یو شعون قن پکی ویل شي ونحو ابل و بلز يجوز فيهما ابل و بلز او مثل د ابل او د بلز جائز دی په دې دواړو کې ابل او بلز ابل او بلز خو وزن یو دی خدا ابل دا اسم ذاتی دی او دا بلز اسم صفتی دی خلک براشي خبره اسم ذاتی اسم صفتی ابل وختوي او بلز سورہ ملاده نه کیږي يجوز فيهما ابل و بلز په سکون د عین کلمې باندې ابل کې به ابل وي او بلز کې به بلزن وي بلزن دې پورې خو خبره اسانه وا ګرانه نه وا مشکلات پکې نو خدای اصل دی او دای فرع ده په بازو کې فرع ډېری راغلي افراد او په بازو کې کامل خدا د تفنن فعل عبارت د پاره استعماليږي د ضرورت شعري لپاره هم استعماليږي او د مقفا او مسجع کلام کې دا توسع لپاره هم چې کوم دنه مستعمليږي دا خو دې لپاره درته وي دا جواز پیدا کړل که په یو ځای کې څو د ایبلون په ځای ایبلون وي نو تبه چې کوم دې پاغه باندې د فورا د غلطۍ ټاپه نه لګي ته وایې چې دا خو د شعر وي او په شعر کې چې کوم نه داسې کله کله کېږي په مطلب پوه شئ درځم به یو ځل ولا ثالث لهما ولا دا یو عبارت دی په شافعیه کې خیال هم نه ورته دا یو عبارت دی په شافعیه کې چې خلک وایي دا عبارت نه لګي دلته به لګي نه دا عبارت نه لګي دا ثالثه لهما نشته د دریم مولا لهما د دغه دوه لپاره دا دوه څوک دي لهما ضمیر چا ته راځي دی کله لهما ضمیر دلته په قریب کې د ابل او بلس ته راځي کې نو راځي کې خو راځي کې ټیک ده بالکل مانم چې ابل یو پکې اصل دی او بل یو پکې اصل دی او ابل او بلزن دا پکې فرع ده نو منم دې کې دا دوا اوزان دي لیکي دا دوا اوزان دي یو سره یو فرع خو بیا خو په عنق کې دا خبره عنق کې هم دا خبره چې یو پکې اصل دی او عنق دا فرع ده هغه کې مولا ثالث لهما او په عضد کې دا خبره چې عضد کې یو اصل شو یو فرع شو ولا ثالث لهما ٹھیک ده ها نو یو مولا دا خبره وکړه چې دا د لهما ضمیر دا راجع دی ابل او بلستا او ضمیر به قریب ته راجع کې بل معنا نه ورانی ده نو ضمیر به چا ته راجع کې څومره چې قریب یې هغه ته ضمیر راجع شي دا به ټیکي او چې بعید مجبورا به زه بیا بعید تلو د قریب کې خبره ورانیږي نو یو خبره خو دا وکړه یو سړی دا وي چې د لهما ضمیر ابل او بلس تراجع دی نو باقي باندې بیا راتو کچا اعتراض په کې خدای دې خواره وکړه چې ته چې په ابل او بلس کې د دې دوه اوزانو نه علاوه بل نشته نو په عنق کې نشته کنه او په عضد کې نشته نو دا ضمیر بیا هوی ډول نه راځي کې او بیا خو لهما ضمیر راځي کې دی نشي لهما خو دلته دوه راځي کېږي او هغه بیا یو عضد شو یو عنق شو یو ابل شو درې شو نو چې درې شو نو بیا خو ته د مؤنث په تعویل د جماعتون باندې شي ولا ثالث لها لهما ویل نو پکا لهما ویل نو پکا دا وران شو دا هم وران شو خبره باندې پوه شوې سو کوئی دا عبارت نشته نو چې نشته خبره عبارت وې دا نسخه د کاتب نه راغلی کاتب
چې لیکه نو شی ته وران شو دا ټکي پکې نو هغه غریب په بل څه باندې بل خبره په سوچ کې وه څه بل څه یې وي او بل څه یې لیکل نو ولا ثالث لهما ته ولیکلی شم خو چې شته نو ورسره به څه کوې دلته خو یې لیکلی لا ثالث لهما یې لیکلی دی نو دې ابل بلز تر نشي راجع کېدی عنق عضد تر نشي راجع کېدی ځکه ابل بلز دا قریب دی په هغې کې هم دوه اوزان دي او عنق او عضد که هغې چې هغې ته راجع کوو لهما ضمیر نو هغه لږ بعید دي او هغې کې هم دوه اوزان دي نو بیا به دا غریبان خفه کېږي د قریب نه و بعید ته نه دی چې دلته څه عارض پېښ شي او عارض نشته د دې وجې نه علماو دا خبره وکړه علماو دا خبره وکړه فکر ورته وکړه چې ولا ثالث لهما من اللغة په عضد او په عنق او په ابل او په بلز کې بل لغت نشته هغه په دې اعتبار باندې چې دا لهما راجع ضمیر به راجع کې اصل او فرعي ته چاته اصل ما ابتدا کې دا ټکی وي چې یو اصل زوت کا یو د فرع افراد ته وګوره د فرع افراد ته وګوره په خبره باندې پوه شوې تا ته مولا وایي چې هلکه تاسو دواړه وروڼه خیرات له راشئ خیال کې ولاني خدای دې نه کې وکړو خیرات له راشئ نو تا سره یو ډریور دی یو در سره چې کوم دی طالب دی یو در سره نوسی دی دا دې ځان سره روان کړي دا نور خو یې پکې نه یاد کړي افراد دي د لاندې د یو ټکي لاندې افراد دي انسان لاندې بلا شی افراد دي که نه دي د انسان لاندې بلا شی افراد اصطلاح ته مه ګوره که زمونږ نه ټکې که دا انواع دیو که افراد دیو که څه دیو که څه دي هغه هلته بیا صغرا کبرا کې به وایو تفسیر المنطق کې به وایو په خبره ما پوه شوې هغه په نورو کتابونو کې وایو خو دلته مونږ خبره صرف د دې کوو انسان د انسان لاندې افراد دي نو ګوره دا انسان اصل دی او دا اولاد دا زامني فرع ده خیال کې راځي او دا نوسي دا د هغې فرع ده یو انسان دی خو لاندې تر افراد ډېر راغلل یو اصل دی لاندې دی یو فرد دی پلار یو وي که ډېري پلار یو پلار خبر پوه شوې اب څه اب او رب اب او رب وزن یو دی که نه په پلار کې څوک شرکت قبلوي په پلار کې څوک شرکت نو په رب کې هم نه قبلوي د اب لاندې افراد شته یو فرد دی یعنی ته یو سړي ته نسبت وکړي که نه اوس که ته درود شریف ووایې 3 پیرې څو پیرې 3 پیرې هزار بهر بشویم دهن به مشک و گلاب هنوز نامت و گفتن کمال بے ادبی است درود شریف دی وی ډېر په مینه محبت باندې او له یو سړي نه تپوس وکړي چې جناب ستا څو پلاران دي نو ته دقې معنی نه به یې نیولې چې د شو د بړبوک زوی د چا پلاران ډېر وي یو پلار یي نو 2 پلاران خو د چا نه وي یو سړی راغی ما ته وویل زما یو پلار دی او هغه په مخه په کور کې قاري مې په شا دي قاریږي که مخه یې نه قاریږي نو ما ورته ویل مې پلار دی یو دی که 2 دي وی یو دی مې ستا د تلفظ نه خو داسې معلومېږي لکه چې 2 دي زما یو پلار دی داسې څوک نه وایي داسې څوک نه وایي څنګه وایي زما پلار زما والد محترم مونږ خو د بانډو خلک بس پلار وایو په دې ډب نه یو په ادب احترام موږ څه پوهېږو خو پلار د ده لاندې افراد نشته خو که دا پلار وایي زما اولاد نو د اولاد لاندې افراد دي خانګل ډیرانګل جانګل محمدګل دا پکې دي که رانه ټول پکې راغله نه نو اصل یو دی او فرع د هغې ډېر دي افراد
خدا فرع با ته یو اخلي دا به داسې کې لکه نوع دا به داسې کې لکه جنس او د جنس لاندې انواع وي او د نوع لاندې افراد وي نو ته به هغه سر ته اوس واپس لاړ شي مقابلیان بیا به وړم فاخذ اصل او درې مولیانې فرع ټیک شو دو شو که دوه شو ښه کتف اصل او دو مولیانې فرع بیا دو شو که نه شو عضد اصل او عزد یو فرع عنق او عنق یو اصل یو فرع او بلز ابل یو فرع اصل او ابلنی فرع بلز اصل او بلزنی فرع نو گویا داسی گویا یو اصل او یو فرع نو ولا ثالث لهما ضمیر با اصل او فرع تراجی کی دا عبارت په دقه طریقه لګي نور ګرځه چې څومره په مقدس مکه وګرځي دا عبارت په بل طریقه نه لګي ولا ثالثهما نشتره دریم لغت د دغه اصل او د فرع نه چې دا کوم ذکر شو لهما د دغه دوه اصل د اصل او د فرع لپاره په خبره باندې پوه شئ ونحو قفل يجوز فيه قفل او مثل د قفل جائز دی پدې کې قفل على رأي بنا په یو قول باندې لمجيء عصور و يسور د وجه دراتلو د عصور او د يسورنا قفل فعل وزن دی پدې کې بنا په یو قول باندې قفل جائز دی سو قفل فعل وزن دی لکه د عنق پشان دی دا هم د ضرورت شیری لپاره راځي خدا وی چې على راین بنا په یو قول او بنا په قول د جمهور باندې دی جایز بس په قفلون کې قفلون جایز دی قفل به نه دی خو نه چا قول خو نه کړ نو هغه د یو کس قول کوي او د یوې قبیله لغت کوي اعتبار به ورکړي دوی شوي او دا جایز ولي وي په قرآن شریف کې کتا قرآن شریف ویلی نو هغه کې یو سورت ده سورت الم نشرح ان مع العسر يسرا وان مع العسر يسرا نو دا انت یو قراءت فکر راغلی ان مع العسر يسرا وان مع العسر يسرا نو عسر او يسر دا په قرآن مجید کې هم یو قرائت راغلی دی نو معلومه دا شوه چې فعل وزن په کلام د عربو کې راشي نو د ضرورت شعري یا د بل څه خبرې لپاره هغه ته چې کوم دی په هغې کې فعل عسر قفل قفول داسې چې کوم دی نو پکې ویلی شي خبره په خیال کې راشي مشکل نه ده دا د ثلاثي مجرد اوزانو ثلاثي او د هغې متعلقاتو وللرباعي خمسة دا رباعیو 15 اوزان دي هغه اسم چې په اصل کې په هغې کې څلور حرف وي نو هغې کې څو اوزان دي 15 اوزان پکې ډېر شی جوړېږي څو اوس هغه ډېر شی به څومره وي هغه ډېر شی به وي 48 د فا کلمې به 3 حرکتونه علي ټیک شو د عین کلمې به 4 حالتونه لري 3 حرکتونه یو سکون نو چې دا فا کلمې دا 3 حالتونه د عین کلمې په 4 حالتونو کې ضرب کې نو خرج منها بارا 12 څنګه راووتل 12 مولیان کې راووتل اوس دغه 12 حالتونه اخوا لام اول واخله د لام اول 3 حالتونه د حرکاتو شو یو حالت د سکون شو څه شو د سکون شو نو 4 هغه شو کنه نو 12 ثاني او 4 هغه شو نو 12 4 48 اوزان کې نجوم شو نو سقط هغه تم نرکا وغا تم نرکا وغا تم لکه څنګه دی لکه چرته مرادي توالي د کسراتو څه مرادي فاعل لام اول
چرته باید توالي د ضماتو، چرته باید انتقال د ضمې نه کسرې ته، چرته باید انتقال د کسرې نه ضمې ته، چرته باید انتقال د ساکنینو. نو دا لږ زوات کنو هغه ډیر باندې ته پخپله معلوم شي چې دا ورته ورک شو. خیال کې مراله لکه 5 اوزان درته وویل: جعفر فعلل، فعل په ضمې د فا په سکون د عین او په فتحې د لام اول باندې. هلکه دا بل لام ولي؟ وایي دا محل د اعراب دی. نو فعلل تېنه جوړ شو، فعلل دا تېنه جوړ شو. په خبره باندې پوه شوې؟ اوس ورته سوچ وکړه چې دا یو داسې وزن جوړ شو چې په دې کې التقا د ساکنانو نشته، انتقال پکې د ضمې نه کسرې ته نشته، انتقال پکې د کسرې نه ضمې ته نشته، توالي د کسراتو پکې نشته، توالي د ضماتو پکې هم نشته دی. ټیک شوله؟ ښه. وزبرجن، زب جعفر کو پیژنې که نه؟ خر مبارک ته ویلی کېږي، خر. او خټکي ته هم وایي، نه وایي خټکي ته. او بله نهر ته هم ویلی کېږي. وایي پخوا به خلکو وي جعفر په جعفر سورو، جعفر په جعفر سورو، په جعفر کتلو جعفر خور. خر باندې مولا سور دی، دا هم جعفر نوم دی. او د خر تم جعفر ویلی کېږي. او دی خوا چې کوم دی نو بیا په کنده کې روان دی، لښتي کې نیر کې روان دی او خټکی خوري. ګوره ورته چې بلا نه وړي پړي ماری خرابوي سړي. نو جعفر دغه معنا شوه. فعللون وزن دی. ولې پېژنده چې اجتماع د ساکنانو پلان ډینګ دا پکې نشته. زبرجن، زبرج فعل وزن دی په کسرې د فا، په سکون د عین او په کسرې د لام اول باندې. زبرجن دا د سر مانګ ورته موږ وایو په مانګ ورته اردو کې ویلی کېږي. او مانګ ورته چې کوم دی په دې دغه کې پښتو کې ویل کېږي. د زنانو د سر یو کالی دی، د سرو زرو نه جوړی، خبره باندې پوه شوې؟ هغې ته ویلی کېږي. هغه داسې وي که نه چې هغې کې یو داسې پټه تري، داسې پټه. بیا پکې دلته ټیک راغلی، ټیک پېژنئ که نه؟ ټیکه ورته څوک وایي. او د هغې د دې میز نه په دې میز باندې بلکل یو مزې تللی، هغه شاته دې ځای کې تړلی شوی. خبره پوه شوې؟ د هغې لپاره بیا ضروري خبره چې جنۍ به سرتوره ګرځي چې دا کالي خلکو ته وښیي که نه. نور کالي خو داسې مه ښوده. زبرجن فعللون په وزن باندې. نو توالي د کسراتو پکې شته؟ وینا نه وایه که نه. او د ضماتو پکې شته؟ التقا د ساکنانو پکې شته؟ نشته پکې. فعللون وزن تېنه جوړ شو. ښایي برسنون د زمري پنجو ته ویلی کېږي. چونګل، څه شی؟ چونګل دا د زمري پنجو ته ویلی کېږي. دا په لفظ دی په حقیقت کې د فارسی، خو دا په اردو کې استعمالېږي. ښه په چا کې؟ اردو کې استعمالېږي. سر سید احمد خان یو ګمراه سړی تېر شوی په دې هندوستان کې، بېایمانه. نو هغه یو سبق لیکلی و، یو ادیب د اردو زبردست ادیب او د انګریزانو پیکټو، انګریزانو پاللی و. د هغه چې کوم دی امید کی خوشی یو سبق لیکلی، امید کی خوشی. نو د هغه شروع د دې ځای نه کړې وه. وہ پہلا گناہگار انسان، وہ پہلا گناہگار انسان جب شیطان کی چنگل میں پھنسا، تمام نیکیوں نے اس کو چھوڑا اور تمام بدیوں نے اس کو گھیر لیا. خبر کوئی؟ وہ پہلا گناہگار انسان حضرت آدم علیہ السلام. من نسب المعصیت الی النبی فقد کفر. روح المانی دا قرآن مجید یو تفسیر دے دے گورا. وعصى آدم ربه فغوى دی پسیر کل کرا. اور دیسو وہ پہلا گناہگار انسان
जब शैतान की चुंगल में फंसा तो शैतान पर पंजों के उनखत शैतान पर पंजों के पैगंबर खतेशी खुलिश न करे तमाम नीतियों ने उसको तोल लेने गए थे न खत्म हुए पैगंबर ने नेकी खत्मी की और तमाम बदियों ने उसको घेर लिया टोल गुनाह घेर का पैगंबर गुनाहगार की देशी पैगंबर को मासूमी नदा हरामी वो रसूल नद्रियो मुंजुनो कायलो पिंजा मुंजुने न मंदल खान पेरियार न मंदल पेरियार फरिश्ते न मंदल يوزل ريك كروان الشيخ الإنسان بلد كروانو أو سيد أحمد مدني رحمة الله عليه وسلم من دستر ريك سپیدا لاغو دوئی جو سر یہ کتا کس لیے اپنے ساتھ رکھتے ہیں سپیدی دان صلی اللہ علیہ وسلم رہے دیو دوئی پر جواب کی کہ آپ ملا لوگ کہتے ہیں ملا لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے تو موت سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ کتا رکھتا ہوں ہم دیوبند مولا ہوں راشم دیوبند مولیانا دیوبند مولا وہی سر آپ کی روح قبض کرنے کے لیے وہ فرشتہ آئے گا جو کتے کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تم لوگ آئے سبحان اللہ ہمارا کوئی شوی ها نو سمي درته چونگل بورسونون فعلون وزن ده په ضمیر دفع په سکون عین او په ضمیر لام اول باندې توالید زماتو پکشتا نشتا توالید کسراتو پکشتا نشتا او التقاء ساکنانو پکې نشته درهمون فعلون دا ټکی خو دای رسو ذکر کړل درهمون فعلون درهمون فعلون پکسری دفع او په سکون د عین او په فتحي د لام اول باندې نو نه پکې توالید کسرات او نه ضمات او نه انتقال د ضمه نه کسری ته نه کسری نه ضمه ته او نه انتقال د ساکنانو په کړه دراهي نه جواب راځي پیجنې روپۍ ارسه انسړې پیجنې واړې قیمتون دا فعل لن نه دا سکتا پا کیا مجھے دا پارا کوچ دا لامون اخکارش فعال لون شو پا کسری دا فرمانی پا سکون دا عین مانی او پا فتحی دا عین مانی او پا سکون دا نامی اول مانی قیمت رون بیکتا ویلے کی یعنی آغا یو سیز چی وضع شوی دا کتاب دا اخودلو او دا حفاظت دا کتاب دا پارا خبر بخیل کراشی قیمت رون پینزا اوزان شو اوس هغه نور اوزان په خپل ګوره چارته وجه کم دی توالید کسرات راځي توالید ضمات راځي او انتقال ساکنانو راځي انتقال به کسری نظامی راځي انتقال به زمینه کسری نظامی یو دا ټول کې خارج شو نو په اتصلويخ اوزانو کې پنځه اوزان مستعمل پاتې شو وزاد الاخفش نحو يخدب وزاد الاخفش اخفش چې کوم دی پکې مثل د جوخدب زائد کړی دی دا لفظ جوخدب یا داسې دی یا دا دی جوحزب ذال دی ذال ها خدا د اخفش غلطی ده اصل کې دا دی جحزب پزمت روانی پزمی دفع او پزمی دا لام اول بانی دا پشان دے دا بورسونون جحزبون دا شین ملخ تاوی شین ملخ پیجن تی پٹی توارشن بلا شین ملخان پا دی شوتل کی گرسی او چه پا غنمو کی خوچه غنمو ری بلی جتور پا شوتل روانی را پانش دکا خوراک بیانتا نمیلاوی نو غنمو لو شورو غنم څنګه اوري بلې شي دوی دا غینا فورا شوتلو ترا منډي کی شین ملخان شین ملخ ته ویل کیږي جحزب خان نو هغه نحو جحدب نه ویل کیږي بلکې دا جحزب ویل کیږي په اصل وزن پکې فعلون دی دا جحزب کې چته چا پکې ویلي نو ممکن ده چې دای په هغه ترتیب ویل کړي چې
تا ته په ثلاثي مجردو کې وي چې قد يرد بعض الى بعض پوه شئ. واما جندل وعلبد فتوالي الحركات حملها هما على باب جنادل وعلبد. دا یو بل خبر راغله چې هلکه ته وایې چې دا ثلاثي مجردو پنځه اوزان دي. زه به درته وښیم چې د دې نه علاوه هم شته لکه جندل فعال الوزن دی یا علبد فعال الوزن دی. دا خو پکې یو وزن بل راغی جندل او فعال بل وزن پکې راغی. نو د هغې جواب یې وکړو چې دا نشته ځکه دلته توالي د اربعو حرکاتو متوالیاتو راځي. اربعه حرکات په کلمه واحده کې یا په کلمه واحده کې پرله پسې څلور حرکتونه نه جمع کېږي. توالي د اربعو حرکاتو په کلمه واحده او په کلمه واحده کې نه جمع کېږي. خبره باندې پوه شئ. د دې وجې نه تا ته وویل په ضربتو کې ضربتو نه شي ویلی په ضربته کې ضربته نه شي ویلی. مطلب باندې پوه شئ. ښه نو دلته کې دا خو کلمه واحده ده هغه کلمه واحده ده ځکه فعل ضمیر دی دا سره د فعل سره ضمیر دی او ضمیر چې کوم دی نو هغه کلجوز د کلمې دی لازم دی. بعضې ملګري داسې وي چې هغې اردو باندې نه پوهېږي نو بعضې ټکي مونږ ووایو که نه نو اردو خو نور خو مونږ پښتو وایو چې دا شعر به هم پکې ویلی شعر په اردو کې ویلی که څه هم ویلي اردو سرفاز ویلي د سر سید احمد خان اچا او سید سر سید احمد خان خبره مونږ په اردو کې هغه الفاظ باندې وي چې هغه دا خبره کړې وه چې ملا ورته ووایي وایي دا سپی د ځان سره څه دپاره ساتي نو هغه ورته وایي سپی ځان سره دې دپاره ساتمه چې تاسو ملیان وایئ چې د انسان د روح قبض کولو دپاره فرشتې راځي او دا هم وایي چې کوم ځای کې سپی هلته فرشته نه راځي. نو ملا ورته مخې سره جواب وکړو فلبلي بغیر د سوچ او د سمج نه ورته ووایي چې صیبه ستا د روح قبض کولو دپاره به هغه فرشته راځي چې کومه فرشته د سپي د روح قبض کولو دپاره راځي. نو خالي له په خټه کې ونښلو کوي نن سره خبره باندې پوه شي. نه پوهېږم پښتو به وایو موږ څه پښتو به وایو خبره باندې پوهېږي ما ځم پښتانه یو نو سره کابلیان یو. جندل اعتراض پې دا جندل نه راغلی لکه نو یا توالي د اربعو حرکاتو ده په دې کې علبد جندل کاڼجل ځمکې ته ویلی کېږي. الارض البطحاء بطحاء هغه ځمکې ته وایي چې سنګریزه وي نري نري کاڼي پکې پراته وي شګې کاڼي پکې پراته وي دغې ته بطحاء ویلی کېږي. د مکې مکرمې ځمکې ته بطحاء وایي کاڼجنه ځمکه ده خاورینه ځمکه نه ده یو خاورینه ځمکې لکه زموږ د علاقې دا ځمکې شوې او هغه کاڼجنه ځمکه ده هغې ته بطحاء ویلی کېږي. هغې ته جندل هغې کې جندل لفظ هم راغلی دی. څه راغلی؟ حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي وأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. حومة جندل لفظ پکې راغلی دی ښه چې جندل پکې خبره ختم شوله که ته وایې چې دا په شعر کې واقع دی دا خو اصل کې جندلو څه نو دا خبره ځکه غلطه ده چې اصل جندل په دې نشي کېدی چې هغې کې توالي د اربعو حرکاتو ده. او علبد دا هم دې کې توالي د اربعو حرکاتو ده. قطيع من الغنم د ګډو بیزو رمې ته ویلې کېږي. رمه خو پېژنې که نه کنډک رمې ته ویلې کېږي. ډېرې ګډې بیزې راجمع شي نو هغې ته رمه ویلې کېږي هغې ته کنډک ویلې کېږي. نو دا هغې جواب یې وکړي چې هر چې جندل او علبد دی فتوالي الحرکات نو توالي د حرکاتو د دې ټکو حملهما حمل کوي دې دواړه نه على باب جنادل و علبد په باب د جنادل او د علبد باندې معنا ده چې د جندل اصل
جنادلو او د علبت اصل علابتو دا الف پکې ذکر راغلی دی چې توازی د اربعو حرکاتو ختمه کړې ده. نو بیا چاته د ضرورت جعلي لپاره جندل استعمال شوی یا جندل استعمال شوی یا جندل استعمال شوی دی یا علبت استعمال شوی یا علبت استعمال شوی، خو مطلب دا چې دا د ضرورت شعري په بنیاد باندې استعمال شوی دی. دا پنځه اوزان د ثلاثیو د رباعیو مجردو دا هغه اوزان دي چې کوم اسماء ذاتیه دي، اسماء او اسماء صفتیو کې، اسماء صفتیو کې چې د جعفر په وزن، د جعفر په وزن لکه سهلبن فسیل سره، سهلبن فعللن په وزن، جعفرن سهلبن دا په معنا د طویل باندې وګت مولاتا سهلب ویل کېږي، فعلل په وزن باندې، او د فعللن د زبرجون په وزن باندې لکه دقنسون، دقنسون فعللن په وزن باندې، زبرجون په وزن باندې دا بیوقوفی حماقت ته ویل کېږي. نو هغه جنۍ ته وایي دقنس چا حمقا وي بیوقوفی، هغه صحیح حمقا بیوقوفه خیال کې مرازي وایي زما د بدن اختیار زما دی ستا په څه کار. او بل ته جرشعون لکه فعلون په وزن باندې، جرشع دا په معنا د طویل باندې راځي جرشعون، او درهمون په وزن باندې هبلعون، هبلعون، هبلع په معنا د اکول باندې، څوک چې ډېره ډوډۍ خوري هغه ته وایي هبلع، اکول ډېره ډوډۍ خوړونکی مطلب باندې پوه شئ، ډېره ډوډۍ خوړونکی ښه دي. او بل دی قیمترن، د قیمترن د دې په وزن باندې صفترن راځي، ممتد کار ته ویلی کېږي، مسلسل یو اوږد عمل سړی کوي، اوږد کار کوي نو هغې ته ویلی کېږي. طویل جدا سیز دی، ممتد جدا سیز دی. طویل خو به د ونې صفت وي، د دې برجۍ صفت به د ملا صفت وي، او ممتد به د کار او د عمل او د قول د دې صفت وي. مطلب باندې پوه شئ، امتداد په دې کار کې امتداد دی، دا کار ممتد دی، داسې خلک کوي. نو دا څو ټکي مې ته وویل؟ پنځه. سهلبن د جعفرن په وزن باندې، دقنسن د زبرجون په وزن باندې، جرشعون د برسلون په وزن باندې، او هبلعون د درهمون په وزن باندې، او سبترن د قیمترن په وزن باندې. دا خبر ختم شو. وللخماسي اربعه، د خماسیو د پاره څلور اوزان دي، دا قاسم ثقیل دي، خماسیت ته پکې نو چې خماسیت پکې د پنځه حرفونه هغه قاسم ډېر ثقیل دي، او چې راته په مالګه مرچکې وځوړې دا خو بله مسله ترې جوړ شي. نو ګورئ ورته په دې کې احتمال د ډېرو زیاتو اوزانو دی، د ډېرو زیاتو اته څلوېښت اوزان دې په رباعیو کې جوړ کړي، او دلته درې لامونه راغله، لام اول، لام ثاني، لام ثالث. نو په لام ثاني کې دا اعتبارونه واخله، درې حرکتونه او یو سکون، او په اته څلوېښت کې ضرب کا نو یو سل دوه وي شپږ، دا به کې نه راشي، څه کم 200 اوزان ترې نه جوړ شو، خو معتبر او محتمل دغه نه دي، مستعمل نه دي، محتمل دي. څه دي؟ محتمل دي، ځکه چې هغې کې ثقل راځي، توالي د اربعو حرکاتو، د ضماتو، د کسراتو، او انتقال د ضمې نه کسرې ته، بیا د کسرې نه ضمې ته، التقاء د ساکنینو بلکې التقاء د سواکینو، التقاء د سواکینو، دا ټول په کلام د عربو کې مشکل دي، نه ادا کیږي، لہذا هغه ټول کې نه ساقط شو. او دا یو څو ټکي د ذکر کړي، وی فرمایل چې للخماسي اربعه، د دې خماسیو دپاره څلور اوزان دي، سفرجلون، یو دی سفرجلون، فعل للون، فعل
په فتحې د فا او د عین او په سکون د لام اول او په فتحې د لام ثانی باندې او لام ثالث پنځم حرف دی محل د اعراب دی نو سفرجل فعلل شو دا د میوې نوم دی بیې ته ویل کیږي بی وقرطعب فعلل قرطعب په فتحې د فا باندې په سکون د عین باندې او په فتحې د لام اول باندې او په سکون د لام ثانی باندې قرطعب فعلل لغون دي سیز هر شی چې وي پای کې قلت ته ویل کیږي جحمرشن فعلل په فتحې د فا په سکون د عین او په فتحې د لام اول او په کسرې د لام ثانی باندې جحمرشن بډای ته ویل کیږي بډای خزه نه بډای خزه ته ویل ډېرې مکاري وقزع ملن فعل للن فزمي دفع ففتحي د عين فسكون د لام اول او فكسري د لام ثاني باندې قزع ملن غټ سوره اوخت ویل کیږي غټ مضبوط اوخت چې کوم دی ویل کیږي دا څلور اوزان په اسماءو کې په خماسیو کې راځي په اسماء ذاتیو کې او اسماء صفاتیو کې چې د دې په وزن باندې اخلي نو چې د سفرجلون په وزن اخلي لکه همرجلون ها میمرا جملام همر جلون دا هغه چاته وي چې غټ غټ قدمونه اخلي دا د دوئل په ضد کې دی دوئل هغه مولا ته وي چې واړه واړه قدمونه اخلي او همرجل د سفرجل په وزن باندې دا د هغه چا صفت دی چې غټ غټ قدمونه اخلي سم ګامای خلک براشي ها دویم وزن د قرطعب په وزن باندې لکه جردحل فعلل جردحل دا مضبوط او غټ اوخته ویل کیږي او دریم وزن جحمرشن دی لکه قه بالسن پسین سره غټ خامار موږ ته مار وایو الافعوان العظیم غټ مار خامار په خبره باندې پوه شوې اوس دلته چې پیدا نشي ګرې موږ مخکې او هغه ورپسې مطلب پوه شوې ځکه مار وجل کو کار ډېر ګران کار دی کارې دا بهرحال همارا قه بالسون لکه جحمرشن په وزن باندې او بل دی د قزعملون په وزن خباع سنون خباع فا سره خا با عین فا او نون خباع سنون دا شدت ته ویل کیږي شدید سخت چیز شدت ګرانوالي مشکل ته هم ویل کیږي وللمزيد فيه ابنيه كثيره او دا مزید فيه د پارا ډیر شی اوزان دي ثلاثیو کې هم او رباعیو کې هم او په خماسیو کې هم ولم يجد في الخماسي الا عذرفوت په خماسیو کې نه دي راغلي مگر عذرفوت وخزعبيل وقرطبوس وقبعصرا وخندريس على الاكثر خماسیو کې نه راغلي مگر چې راغلي د یو عذرفوت ته فعللول وزن ده دا کربوړي ته ویل کیږي کربوړي پیژنې دا یو صحرایي کربوړي او یو کورنۍ کربوړي دی د کورنۍ کربوړي ته مونږ چې کوم دی چارمخکې وایو څه ته وایو چارمخکې پیژنې کنه لکه اصطلاحات دا تاسو ځکه کومه چې اصطلاحات جوړي څوک ته چمچکې وایي څوک ته چمچکې وایي څوک ته چارمخکې وایي څوک ته چرموخکې وایي وایي شي او دې ته بعضي خلک کربوړي هم وایي بعضي خلک کربوړي هم وایي
دا ډېر غټ حرامي شی دی، دا ډېر غټ حرامي شی دی. نمرود چې حضرت ابراهیم علیه السلام په اور کې واچو نو دې چرمخۍ پوکي ورکول، دا دونه غټ حرام بلله. دې څه کول؟ نو د دې په پوکو څه کېدله؟ دې پوکو خو اور نه تېرېده او چیندخې به په خوله کې اوبه راواغستې او فواره به یې کړې، هلته بیا ورپرش کړې، نو هلته رسېده ورته. خو چیندخې خپل ښه نیت ښکاره کو او چرمخکۍ خپل بد نیت ښکاره کو. نو نبي علیه السلام وایي دا وجنئ هغې ته څه مه وایه مصوبه، دا وجنئ هغې ته څه مه وایې، پوه شو مطلب باندې. او په کاڼي کوتلې څه وایي؟ خلکو کې څه مشهوره ده هغه کربوړی چې په پټو کې دی هغه یادوي، وایي ده له پوکي ورکول او تورڼکې پې اوبه اچولې. نو دا موضوعي حدیث دی او چې دا ما درته ووي نو دا چې کوم دی صحیح حدیث دی. خبره به دې خیال کې راشي، دا ځان سره یاد کړه. ښه موږ یې څه کوو؟ نو څه مې درته وویل چې راغلي نه دي د خماسیو په خماسیو کې مګر حضرت دا د خماسیو ذکر کوي او د ثلاثیو د دې نه هغه ډېر شی دي، هغه ډېر شی دي. عذرفوت یو عذرفوت ته کربوړي ته وایي، فعللول په وزن باندې، فعللول په وزن باندې، بل خزعبیل فعلیل په وزن باندې، خزعبیل باطل سیسته ویل کېږي. قرطبوس فعللول په وزن باندې په کسرې د فا باندې، فعللول لوی مصیبت ته ویل کېږي. الداهیة العظیمه داهیه مصیبت ته وایي. وطبع ثرایون اصل تدارونه وطبع ثرایون نو بیا یې دغه شو د مکوت دغه ته جوړ شو کبع ثرن شي نو کبع ثرا ویل کېږي. خیال کړه یہ متحرک ما قبل مفهوم باندې بدل شي، زما په ثقيله ما اته وګورځي د انتقال ساکن نه دوه قاعده ته متوجي کیږي. نو قبع ثرا تنوین سره دی، خو تنوین کلی پیوی نو قبع ثرا نو وای او کلی پیونه نو په الف باندې بدل شوی قبع ثرا وای. پوه شئ مطلب باندې الف لام دې په اخر کې تنوین منئ نو ها قبع ثرا دا هم قوت والا اوخت ویل کېږي. او خندریس دا زړو شرابو ته وایي على الاکثر بنا په استعمال. ځان کوهنا شراب څه کوهنا شراب تمہاری تلخی کلامی کو جو نصیب ہوئی خدا گواہ ہے وہ مستی میں کفن میں نہیں. جو تم نہیں ہو تو رونق ہی انجمن میں نہیں، جو تم نہیں ہو تو رونق ہی انجمن میں نہیں، ہوا میں کیف نہیں شوخیا سخن میں نہیں، اور تمہاری تلخی کلامی کو جو نصیب ہوئی خدا گواہ ہے وہ مستی میں کفن میں نہیں. خبر پوچھ نو دا بھائی على الاکثر دے خندریس ته پاره دا على الاکثر ټکی وي، د دې تعلق د خندریس سره ځکه چې دا پنځ د بازو باندې فن علیل دی او دا پنځ د بازو باندې فعل علیل دی. سو قیدا رباعی او سو کوئی خماسی مزید دی، مطلب باندې پوه شئ. واحوال الابنیه قد تكون للحاجه، احوال د اوزانو قد تكون للحاجه کله به وی چې کوم دی د حاجت لپاره. الکه په دې ځای بس ته دا خبره بیا الماضي ته رسو او بیا بل کې شان دی ودی خیر نه بل کتاب کې ډېر سبق وایي لکه دا دې لک شان دی لکه یو مشکل خو دې نه هو وخت به دې وخت